ایمان کیفر کردار ته ورسوي او که تاسو نه رسوله چې قانون یو ځای کې خپل عملداري نشي جوړولې نو بیا خو عوام طاقت لري چې بیا عوام باندې ظلم او بربریت انتها کیږي نو عوام د خپل حق خو بیا تاسو کولای شي دا ډېر پرامن خلکو تاسو لري هیڅ نقصان نه کړي دوی د خپل مړي تاسو کوي چې به زموږ د مړ په کم ګناه کې دا شهید شوی دی د قتل کړی شوی دی دا خو نن په یو کور دا سبا په بل کور باندې دا زه د مانګړ خلکو ته او د ضلع نوخار خلکو ته دا وایم چې په اتفاق شي په اتحاد شي که د دې تپوس مونږ نه کو او د دې ملزمان کې فکر کردار ته نه رسیده نو د دې سلیمان په شکل کې به داسې نور بزرګاو بچي زموږ علالیږي او تپوس به ني دا هغه مثال دی چې چرګانو د فارمي چرګانې د فارمي چرګانو پنجره کې لاس ورکړي نو هغه یو د ټولو چرګانو ته پیسې څنګه علالیږي دا خوځېدو نه وي زموږ د قوم همدغه حال جوړ شوی دی ښه په غټو غټو ورته چرګونې دی ترې وباسي او چاړه پر راکاږي یا لاس وخوځي نه خپې وخوځي نه وزرې وخوځي او مړ شي نو زموږ حیثیت هم دې ته را رسېدلی دی خدای رسول ته وګورئ لږ ځان کې بیداري پیدا کوي د خپل حق تپوس وکړئ د قانون په دایره کې تپوس وکړئ خدای ته موږ دا بیا الټیمیټم د عوامو په توسط سره ورکوي چې زموږ د کلي کې نور نفرتونه او قتلونه نه جوړوي شهادتونه نه جوړوي انشاءالله که دوی د دې مسلمانو ته تک تر 3 ورځو پورې موږ ته رانه کړو پرون پکې ورځ تېره شوي 2 ورځې نورې دوی سره دي بیا به موږ ورساو سره روزو او د دې کلي خلکو سره به روزو او انشاءالله دوی نه به تپوس کوو چې دا ملزم ولې نه دی پیدا شوی